بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت دا تکرار راغے للتاکید لکثرت المنکرین وای دا تاکید د پارا تکرار راغے زکه منکرین ډیرو ومن حيث خرجت او د کوم ځای چې ته راوځې پیغمبره فولي وجهك روړ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام رکوع سجده دا صفات د منځ دي دونه عاطف پکې نه دی راغلی او مخکې عاکفین اخو ځان لا خو د منځ سره تعلق نشته دی څه شو بابا ومن حيث خرجت كم جانا چتروزی اے پیغمبرہ فولی وجهك روڑ وخبر مخو شطر المسجد الحرام فطرف دو مسجد حرام وحيث ما كنتم شرط چیتاسو اے امتا فولو روڑ وی وجوهكم خبر مخنا شطره دغ طرفتا لئلا يكونا د دې لپاره چې را پیدا نشي للناس خلقتا علیکم پتا سمانه حجت سدلیل علی قبلی تمخ راوالوي کعبه ته چې د خلکو اعتراض ختم شي د ناس نه مراد اهل کتاب دي یا د دې نه مراد مشرکان دي ولی سابقه کتابونو کې دا خبره وا چې د پیغمبر علی السلام قبله بیت الله کعبه وي او دلته بیت المقدس ته شو الله فرمایي چې مخ راواله وي چې د خلکو د اعتراض ختم شي لئلا یکون د دې لپاره چې پیدا نشي لناس خلکو د لپاره علیکم پتا باندې حجت سه اعتراض لناس نه مراد اهل کتاب یا مشرکان الا الذين ظلموا مگر چکم ظالمان دي منهم بدوی کی اخو ار وخت پتا سو باندې بس کوي اعتراض کوي ولی چکله بیت المقدس ته مخ واړو يهوديان ویلي من پس رو را روان دي زمونږه قبله ومنله بل ورځ زمونږه دینم ومني اعتراض وکړ او چې کله قبله پرې خودله به ورغورا شپارس میشتې زمون قبله ته مونږ وکړو زمون مونږ قبله غلطه وي دا شپارس میشتې ولې وکړو خو د زد وجه نه زمونږه قبله پرې خودله الله فرمایي چې کوم ظالمان دي اب ار وخت پتا سمانه اعتراض کوي او د ټولو نه آسان سیس اب بل باندې اعتراض کوي تاسو رسول کتابونو کې قسم ویری ده کړه ایو سړیو خری روان کړو معصومی پکې نه ولې وو ولدا وګوره په خپل پیدل روان دي د معصوم ته ګوره دومره بے ادب دي په خپل پکې نه ویلو ګوره معصوم دومره ځلې نسوځي
ماشوم پیاده روان دی او په خپله په خر سور دی نو دواړه پې کېناستېده یاره دومره ظالم پوره دوه کسه پې ناست بېرته تېکو شو یاره وی دومره کمعقل دی خو یو پې کېنئ که دا د ټولو نه اسان په بل باندې څه شی دی اعتراض کول دي یو سړی تیز روان دی لیونی دی منډې وایي رو روزه کنه یو سړی رو روان دی ډوډۍ ډېره خوړې ده ګرځېدلی یې نه شي یو سړی مانده دی او نو خلک اعتراض کوي که نه مړه دنیا پسې زړه وخوړ وګوره وچ کلک شو او سړی بدن نه دروند دی بېغمه بادشاه دی اخرت فکر ورسره نشته دی د سنډا په شان دی غټ شوی دی د ټولو نه اسان کار په بل باندې څه دی اعتراض کول دي الله فرمایي اعتراضونو نه مه ریږئ ظالمان به خامخه په تاسو اعتراضات کوي ګورئ لئلا یکون د دې لپاره چې پیدا نشي للناس د خلقو دپاره علیکم تاسو باندې حجت څه اعتراض الا الذین مگر کسان چې ظالمان دي منهم په دوی کې فلا تخشوهم مه ریږئ د دوی نه واخشوني د ما نه ویریږئ ولأتم د دې دپاره چې زه پوره کما نعمت خپل نعمتونه علیکم په تاسو ولعلکم د دې دپاره تهتدون چې تاسو پسې د لار باندې قایم او دایم پاتې شئ ولأتم د دې دپاره چې زه پوره کما خپل نعمتونه علیکم په تاسو ولعلکم د دې دپاره تهتدون چې تاسو په هدایت باندې شئ کما ارسلنا فیکم دا علت تفصیلی دی د تحویل قبلی هغه علت دا دی چې ما په تاسو باندې دنیا نعمتونه وکړلو لوی نعمت می محمد صلی الله علیه وسلم راولېږو تاسو دا وړوکی نعمت می په تاسو وکړو چې هغه د دواړو قبلې اجر او ثواب دی کما اتمه کما ارسلنا دا د څه سره لګي بعض علماوی دا د لأتم سره لګي ولأتم نعمتي او د دې لپاره چې زه نعمتونه خپل پوره کړم اتماما کاتمامنا فیکم رسولا داسې پوره کړم لکه څنګه چې مې خپل نعمتونه پوره کړلو هغه نعمت چې پیغمبر علیه السلام دی نشو پویا دا د چا سره لګي لأتم اتماما کاتمامنا بارسالنا فیکم رسولا څنګه چې تاسو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم درولېږو یو یا دویمه توجیه بعض مفسرین وایي چې کما هر ځای کې د تشبیه دپاره نه کافو کله د تحقیق دپاره مې څه دپاره تحقیق دپاره خامخا تحقیق معنا به کې خامخا خامخا ارسلنا فیکم ما رالیږلی دی تاسو کې رسولا پیغمبر منکم ستاسو نه یتلو علیکم چې تلاوت کې تاسو ته آیاتنا زما د آیتونو ویزکیکم او ستاسو باطن صفا کوي ویعلمکم الکتاب تعلیم درکې تاسو ته د کتاب او چې قرآن دی والحکمه او د احکامو یا والحکمه او د احادیثو ویعلمکم او تعلیم درکې تاسو ته ما د خبرو لم تکونو تعلمون چې تاسو مخکې نه پوهېدل ویعلمکم او تعلیم درکې تاسو ته ما د خبرو لم تکونو تعلمون چې تاسو مخکې نه پوهېدلی فاذکرونی اذکرکم دا الله انعامات په تاسو وشو د انعام په مقابل کې تاسو څه وکئ الله ما یاد کئ فاذکرونی یاد کئ ما اذکرکم زه به تاسو یاد کما وایي د ذکر دویش معنی دي ما یاد کئ زه به تاسو یاد کم بیا حدیث دی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ فرمائی حدیث قدسی دی
انا عند ظن عبدي بي، انا عند ظن عبدي بي، بنده ما باندې څنګه ګمان کوي، زه د ګمان مطابق د سره عمل کوما. وانا معه، زه د دې بنده سره ما چې کله ما یادوي، کما پزړه کې یادوي، زه پزړه کې یادوم، کما په ډله کې یادوي، زه په بهترین ډله کې یادوم چې هغه ملائک دي. کما ته یو لویش را نږدې کېږي، زه یو غز ور نږدې کېږم، او خدا بنده ما ته یو غز را نږدې کېږي، زه ته 2 غز ور نږدې کېږم. فذكروني ما یاد کې اذكركم، زه به تاسو یاد کړم. واشکروا لي، او زما شکر ادا کړئ. ولا تکفرون، او ناشکري مه کوئ. یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، استعینوا، مدد غواړئ د الله نه، بالصبر، په صبر سره، والصلاة، او په مونځ سره. ان الله، یقینا الله، مع الصابرین، ملګری د صبر کوونکو دی. ان الله، یقینا الله، مع الصابرین، الله مددگار دے د صابرین و د صبر کوونکو. ولا تقولوا، اموای تاسو لمن دغه چا مبارک یقتلوا فی سبیل الله، چې مرشي د الله په لار کې، اموات دې تمړ موای، بل احیاء، بلکې دا ژوند دي، ولکن لا تشعرون، تاسو نه پوهیږئ د دې په ژوند باندې. عبارت النص د دې آیت د شهید مرتبه الله بیانوي، چې څوک د الله په لاره کې مړ شو، دا مړ نه دی، ژوندي دي، خو تاسو پې نه پوهېږئ. په دې الفاظو ته لږ وګورئ. یقتل څه شو؟ مقتول شو. مقتول څه ته وایي؟ چې مړ شي. نو الله یې مړ شو، خو ته ورته مړ مه وایه. مړ شو، خو ته ورته مړ مه وایه. بل احیاء، بلکې دا ژوندي دي. څنګه ژوندي دي؟ دا خو لاس پې نشي خوځولی. میراث یې تقسیم شو، او که ښځه یې ځوانۍ، بل خاوند یې وکړو، او ته یې ژوندی دی. لیکن لا تشعرون، تاسو د دې په ژوند باندې نه پوهېږئ. ډېر مفسرین وایي چې دا آیت د متشابهاتو نه دی، د دې په مطلب موږ نه پوهېږو. ځکه یو طرف ته الله وایي مقتول دی. مقتول څه ته وایي؟ چې مړ شي، خو ته ورته مړ مه وایه. ژوندی دی، او څنګه ژوندی دی؟ د خو مال تقسیم شو، ښځې بل خاوند و، نه وایي تاسو د دې په ژوند باندې نه پوهېږئ چې دا څنګه ژوند دی. او بیا سورت آل عمران کې سره بل ټکی هم راغلی دی، بل احیاء عند ربهم یرزقون، الله د طرف نو ته رزق ملاویږي. سورت آل عمران آیات نمبر 100 بیر دی تفسیر پا احادیثو کی رازی. مسروق دا یو تابعی دی، عائشہ رضی اللہ عنہ دا تزوی ویلیو. مسروق تابعی دی، عائشہ رضی اللہ عنہ دا تزوی ویلیو. او بید دا مسروق وعدو کو، او دا یو لور وشوا، باغی باندی عائشہ نم کی خودو. او عائشہ و تدونا گرانا وا چه دی بسویلی دی مسروق با خبر من اللہ. یوزل سخ بیمارو، او طولو خپلوانو توی چه رو جماعتا که دنماتولا چاو توی لغلورو لراولی، غلوری وعدوا آغا چو لراولی لبرو جماعتا که بس وی چه توی نوزی ماتوما. دا مسروق وی چې منگا دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی بارکی تپوسو چې دی آیت سا مطلب دی. عبداللہ ابن مسعود وی
چې موږ د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو. نبی علیہ السلام فرمایلو ان ارواحهم د دې شهیدانو ارواح دا شنو توتینو سره دی په جنت کې ګرځي را ګرځي د الله د عرش د سوري لاندې. یو ځل تعالی فرمایلو او غواړئ څه غواړئ؟ څه غواړئ؟ الله جنت راکړې دی ګرځو نه څه غواړئ؟ من دا غواړو چې دنیا ته واپس شو او دوباره شهیدان شو. الله تو فرمایله چې دنیا ته واپسی نشته دی، دنیا ته واپسی چې دی هغه نشته. دا خو یو حدیث دی. دویم د احد شهیدانو هغوی باره کې الله یو آیات نازل کړی و. آیت داسې دی چې زموږ قوم ته خبر ورکوي بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. احد شهیدان زموږ قوم دې خبر شي چې موږ الله سره ملاقات وکړو او د الله زموږ نه ډېر راضي او موږ ډېر خوشحاله کړو. دا اول حکم راغلی و، بیا دغه جمله منسوخه شوه او د هغې په ځای باندې دا آیت راغی. نو دا د شهیدانو په باره کې الله نازل کړی دی چې شهیدان څه دي؟ دا ژوندي دي، خو داسې ژوندي دي چې موږ یې په ژوند باندې نه پوهېږو. عند ربهم یرزقون، او د الله د طرف نه دوی ته څه میلاویږي؟ رزق هم میلاویږي. او ډېر شهیدان داسې دي لکه دې کارخانو سره چې کومه دغه ځمکه ده دې وخت کې دلته ځمکې د ډېر مهاجر اوسېدل، بیا دا کیمپ وران شو، بعضې خلکو یې موږ خپل شهیدان وړو. نو څو کاله پسې چې قبر کلاو کو هغه داسې صحیح سالم لکه چې په دغه ورځ یې دفن کړی. نو بل احیا عند ربهم، یا الله د طرف نه هغه څه دي حیات دی، خو د هغې په حیات باندې موږ نه پوهېږو. ولا تقولوا موایل من یقتل، دغه چا په باره کې چې هغه مړه شي فی سبیل الله د الله په لاره کې امواتون دوی ته مړه مه وایئ بل احیاء، بلکې دا ژوندي دي. ولکن لا تشعرون، تاسو د دې په ژوند باندې نه پوهېږئ. ولنبلونکم، خامخا امتحان لرو موږ د تاسو نه بشیء پس څیزونو سره من الخوف د یېرې نه، کله یېره په تاسو راولم، والجوع الوږه د باندې راولم، ونقص من الاموال کموالی د مال ته نقصان ورسي، والانفس نفسونو ته زوی دې مړ شي وروره، والثمرات کله میوو ته نقصان ورسي، وبشر الصابرین او زیری ورکا صبر کوونکو ته، الذین اغا صبر کوونکي اذا اصابتهم مصیبت کله راشي په دوی باندې څه تکلیف، قالو دوی وایي انا لله یقینا موږ د الله یو. قالو عقیدې دای انا لله یقینا موږ د الله یو، و انا یقینا موږ راجعون الیه. الیه چا پر متعلق دی؟ راجعون پوری او مقدم شوی دی. ولی رعایت د فاصلې دپاره، و انا راجعون الیه او موږ رجوع کو دی الله ته. او بیا حدیث کې دعا را دی اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منها. الله که مصیبت راغی د دې اجر ما ته راکړي او د دې ښه بدل ما ته راکړي. بیا واقعاتو کې راځي ام سلمہ د دې خاوندو ابو سلمہ، ام سلمہ د دې خاوندو ابو سلمہ هجرت یې وکړو، مدینې ته لاړ. ابو سلمہ وفات شو. ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي چې انا لله و انا الیه راجعون. دا مې وویلې چې کله مې خاوند وفات شو
خدا روستی جمله می زړه نه غوښته چې واخلفني خیرا منها الا مال د دنه ښه خاوند راکړي ځکه وایي د دې خاوند نه ښه خاوند ما ته په نظر نه کاره کېدو زموږ ډېر ښه ژوند و وایي بیا مې دا ویلې چې نبي علیه السلام فرمایي چې تاسو دا دعا وایي نو دا دعا مې وویله اللهم اجرني في مصیبتي واخلفني خيرا منها خخاوند دنا راکی و بی ویل چې نبی علیہ السلام ویل دي چې دا وایي کله چې زما عدت ختم شو نو د نبی علیہ السلام د طرف نه پیغام د نکاح راغی چې مسلمي ته غواړي تا سره به نکاح وکړم دی ویل یا رسول الله یو خو زما عمر زیات دی بل زما بچی دي دریم دا دی چې زما طبیعت کې لږه سختی ده نبی علیہ السلام فرمایل چې خیر دی نو مې سلمه وی چې زه پوه شوم چې دا د دې دعا برکت دی چې دا وخت ما دا دعا ویلې وه الله پاک ما ته پیغمبر علیہ السلام راکو پیغمبر علیہ السلام هزارها چنده زما د زوړ خاوند نه بهترو دا دغه دعا برکت و انا لله و انا الیه راجعون اولئک دا خلق علیهم صلوات و دی باندې مهربانی ندی د رب د طرفنا ورحمت او خصوصي رحمت ندی د الله د طرفنا اولئک هم المهتدون او دا خلق بس دلار باندې دي عمر رضی اللہ عنہ با فرمائل دی آیت کی وائی عمر رضی اللہ عنہ با فرمائل دی آیت پا بارا کی اخ نہیں اخ یو طرف تم باری او بل طرف تم باری او پا دی باز وقتی پا دی منس کم اچولی خدا یو طرف او بل طرف دیتا عدلین ہوئی عدلان یا عدلین اب دی منس کی چولی دیتا علاوه وی عمر رضی اللہ عنہ بفرمائل نعم العدلان و نعم العلاوه پورا پورا اللہ اجر ورکی دا یو طرف و بل طرف و دا منس کی دا پورا اجر دے دیتا پورا بار وی دا اللہ پورا بار دا ثوابون ورکی چه سوک دا دعا وی دغه اولئک علیهم صلوات دا یو طرف او بل طرف تا ورحمت دا یغمن شو اولئک دا کسان علیهم صلوات خدای باندې مهربانی دي درب د طرف نو رحمت ندی اولئک هم المهتدون او دغه پیدایت باندې دي ان الصفا والمروه من شعائر الله شپاگم سوال و مسئلہ در رسالت شپاگم سوال داو چه دا سن پیغمبر دی یو طرف تا د بوتانو مخالف دی او بل طرف تا صفا مروه باندې بوتانو او د دې صفا مروه منځ کې سعی کوي الله صفا مروه من شعائر الله واقعا دا سوا یو سړیو دا غنمو آصاف او خدوا دا غنمو نائلہ آصاف او نائلہ دوی پا کعبہ کی زنا کری وا آصاف او نائلہ دوی پا کعبہ کی سکری وا زنا کری وا اللہ تینا کانی جوڑ کر پا دی دنیا کی شکلونے بدل شو بیدوی آصاف دای پا صفا غر باندی ودرو او نائلائی پا مروا باندی او خلقو با صفا مروا منز کی منڈی والی حج و عمرہ کی دوی بے پکانیشتر چه لعنت تی پتاسو چه تاسو کعبہ کی زنات کری وا اول بخل پکان اشتل بیا 200 300 400 500 کال چې تیر شو
خلق عبادت شروع کو خلق څه شروع کو عبادت شروع کو چې عبادت شروع کو چې کله مسلمانان رالو مسلمانانو زړه نه غوښتل چې صفا مروه منځ کې څه وکړي منډه وای ولې دا خو بوتانو الله فرمایي چې نه صفا او مروه دا من دا د الله د دین نښې دي دا خو د دې خلکو غلطي وه چې دلته دا بوتان ایښودي وو د صفا مروه غلطي خو نه ده نو ګناه نشته دی که تاسو صفا مروه منځ کې څه کوئ سعی کوئ د دې مثال داسې دی لکه یو جومات دی او باغی کې خلکو خر تړلی او بیا چرته تبلیغ والا جماعت ورشي او اخرت لري کې او جماعت سکی صفا کی وینځي خو بیا د چا زړه نه غواړي چې دلته څه وکړي مونځ وکړي نه دا خو د خلکو غلطي وه چې دلته خر تړلی وو دا خو جماعت دی الله فرمایي ان صفا والمروه صفا او مروه من شاعر الله دا علامې د دین د الله دی فمن حج البيت چا چې حج کو د بیت الله یا عمره وکړه فلا جناح علیه ګناه نشته دی ان یطوف بهما چې طواف وکړي د دې دواړو ګناه ولې نشته دا لفظ وویل ته بوتان پراته وایي ګناه دوی زړه نه غوښتله ځکه چې دلته بوتان پراته دي وی ګوره ولې صحیح دا یو دویم قول دا دی چې دوی به ویلي الله ویلي دي فلیطوفوا بالبیت العتیق چې تاسو د کعبې طواف کوئ د څه ذکر نشته د کعبې ذکر پکې نشته الله وی ګناه نشته دی چې تاسو دلته څه کوئ صفا مروه کې منډه وهئ مسئلې ته راشئ سعی بین الصفا والمروه احناف دا واجب ده او امام شافعی او امام مالک وی دا فرض ده او امام احمد ابن حنبل وی دا سنت ده اختلاف باندې پوښ سعی بین الصفا والمروه احناف سوی واجب ده امام شافعی امام مالک وی فرض ده او امام احمد ابن حنبل وی دا سنت ده د شافعی سے د پاره دلیل ان الله كتب عليكم السعي ان الله فرض کړی د فتا باندې سعی احناف وی چې دا خبر واحد ده خبر واحد سره فرضیت نه ثابتېږي امام احمد ابن حنبل وی مستحب ده وای ځکه فلا جناح فلا علی گناه نشته دی لازم نه ده خو قوت کړل څه گناه پکې نشته دی تکا تپوس عروه د عائشه رضی الله عنها نو عروه د عائشه رضی الله عنها خوریو وتوی اے تروري الله فرمای فلا جناح علی گناه نشته دی ایتو وفا دغه معلومیږي چې صفا مروه لازم نه ده عائشه رضی الله عنها تعالی ډیر لوی علم ورکړي عائشه وی دی الفاظ تفورا فلا جناح گناه نشته دی ایتو وفا په طواف کې گناه نشته دی کستا خبر وی بے بلا ویلے وی فلا جناح علیہ اللہ یطوفا کستا خبر وی چې طواف لازم نه وی بے بس ویل پکارو اللہ یطوفا طواف نکے نو خیر دے دا خوی که طواف کے نو دی کسی گناہ نشتا دا دی جمع دا فرض سر راضی یو شی فرضی پائی کی گناہ نہیں کنا عائشہ رضی اللہ عنہا علم باندې پوه شو کنه عائشہ رضی اللہ فرمائے اے عروہ کستا خبر ہوئے
چې طواف ضروری نه دی بیا څه ویل پکارو الله یطوفا ګناه نشته دی الله یطوف او دلته خو الله ګناه نشته دی ان یطوفا علماء لیکلي دي چې عائشہ رضی الله عنها ته الله پاک درې قسمه علوم ورکړي یو علم د احکام اکابر صحابه کما مسائلو کې به ون خطل نو چاله براتله عائشہ رضی الله عنها او دې په علم الشعر د شعر په باره کې ډېر معلومات عائشہ رضی الله عنها ته او درې په علم الطب د طب په باره کې عائشہ رضی الله عنها ته ډېر معلومات دا درې قسم علوم نو طبي د کوم دی آیات وی وجه دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مختلف وفدونه راتلل د مختلفو علاقونو نو پای کې به طبيبانو حکیمان بو ماهرین بو داوی با خپل حکمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیان کو او دا غین او به نبی علیہ السلام به چا دکو عائشہ رضی الله عنها دکو و درې قسم علوم اے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ډیر ماهر و علم الاحکام علم الشعر او علم الطب نګورئ ان صفا والمروه یقینا صفا غر و مروه من شعائر الله ذالمی دین الله دی فمن حج البيت چاچ حج کو بیت الله او اعتمر عمره وکړه فلا جناح علی نشتا گناہ بد باندې ایت توف بما چې طواف کې د دې صفا او د مروه ومن تطوع خيرا او چا چې وکړه نیکی ومن تطوع چا چې وکړو د نیکی کار په خوشحالي سره تطوع معنا په خوشحالي سره نیکی وکړه فإن الله یقینا الله شاکر الله قبلون کې د دې نیکی دی علیم او کوی دې استاپنی تو په مطلب فإن الله شاکر الله شاکر شاکر دا مطلب نه چې الله وي ستا شکر زاده کو نه شاکر په معنا د چا قبلون کې د دې نیکی ستا د دې نیکی قدر کوي الله ضایع کوي نه فإن الله یقینا الله شاکر قبلون کې دی علیم او کوی دی ان الذين بشکا کسان یکتمون چې پټي ما انزلنا هغه چې ما نازل کړی دي من البينات واضح دلائل والهدى وخبر د هدایت من بعد فزدنا ما بيناه للناس چې ما واضح بیان کړی دی خلق د فل کتابي په دې کتاب کې اولئک یلعنهم الله دا سے خلق لعنت بو کی په دې باندې الله ويلعنهم اللعنون لعنت بو کی لعنت کوونکی چې کوم سړی حق پټي سوچ حق پټي په دې باندې بد الله لعنت وی ويلعنهم اللعنون او د لاعنون بم لعنت وی لاعنون نه مراد څه دي مجاهد وی الدواب فی الارض وای الدواب فی الارض دیر لاعنون نه مراد مؤمنان دي ابن مسعود دریم ملائک په لعنت وای چې کوم حق پټي سلورم عطاء ابن ابي رباح وې د دین مراد انس او جن دي عطاء ابن ابي رباح وې چې دین مراد انس او جن دي عطاء ابن ابي رباح دا د مکی اوسیدونکو او شلو داخه په خو باندې شلو او دومره علم یې خور کړو په مکه کې چې دا ارچا د پارزان له ورځ مقرر کړی و ترکانانو د پارزان له نیانو د پارزان له یو ځل یو عالم حج تلال منا کې سر کرو نیو ته وی قبله ته مکه کعبه ته مکه نه ته د عالم وی دا تا مسلې د تچا کو دي وی علمني عطاء
دا مونږ ته عطا مولوي صاحب ښودلي دي هغه دا تبلیغ والا جوړ مقرروي کړه د ډاکټرانو جوړو د زمیندارو جوړو د تاجرانو جوړو دغه شان د عطا ابن ابي رباح د خاصو خلکو دپاره ورځې مقرر کړې وي چې دا ورځ د دې خلکو د دا د دې او شلو او خدمت باندې به خلکو نمبر نیو چې زما نمبر دې د خدمت او فخر به کوو چې ما ته مکمل او شوې ده د عطا ابن ابي رباح د خدمت عطا ابن ابي رباح وی دین مراد الانس والجن ويلعنهم اللائنون لعنت بکی بدے باندې لعنت کوونکی حدیث کې مرادی نبی علیہ السلام فرمائی چانا چې د یو مسلې تپوس وشو او دته یاد وا من سئل عن علم علمه وای من سئل عن علم یو مسلې تپوس وشو مسله دته یاد او پټه کړله قیامت پر ورځ باندې الله دته د پخله کې د اور واګي واچي حق باندې پټای دا یو حدیث بل طرف ته عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم ته یو قوم ته یو حدیث نه بیانې چې دا وی دماغ ته نه رسی الا كان لبعضهم فتنه هغه د بعضو د لپاره فتنه ګرځي د دې حدیث څه مطلب دی حدیث مطلب دا دی چې اره خبره باندې بیانې او دلته وی چې اره خبره به بیانې کپټه دکړه لعنت ته پتا باندې آلته وی چې نه اره خبره باندې بیانې د خلکو د لپاره فتنه ګرځي جواب ته وکړي دی جواب دا دی یو ضروری او غیر ضروری ضروری خبره به بیانې غیر ضروری هغه بیان او د بعض خلکو د لپاره به فتنه شي دیم تدبیر هغه خبره چې هغه د خلکو دماغ ته رسیږي دا به بیانې هغه خبره چې د خلکو دماغ ته نه رسیږي هغه نه بیانې د خلکو د لپاره به فتنه شي لکه د تقدیر مسله و د تقدیر مسله ته جوړ شروع شي خدا به د خلکو د لپاره څه وګرځېږي فتنه چې دی هغه جوړه شي علي رضی الله عنه فرمایل کلم الناس على قدر عقولهم کلم الناس على قدر عقولهم علي رضی الله عنه فرمایل خلق سره دا دوی ته عقل مطابق خبرې کوه داسې خبرې چې هغه د هغوی د عقل ته رسیږي فرقه واریت فرقه بندي چې ورته وایي فرقه واریت یا فرقه بندي د دې ډېر اسباب دي خو یو سبب یې دا دی چې هر سړی په هره خبره باندې ځان پویه کوي هغه ځان نشي پویه کولی وایي هر سړی په هره خبره باندې ځان پویه کوي او هغه په هغې باندې نه پوهېږي نو فرقه بندي چې دی هغه جوړه شي یا هر سړی وایي چې بس ما خبره صحیح ده او دا بل په غلطه دی نو څه جوړ شي فرقه بندي او فرقه واریت چې دی هغه جوړ شي نه د بل خبرې ته به غوږ دی که د هغه په دلایلو کې وزن وو بیا ته خپله خبره څه که پرېږده واپس چې دی هغه واخله ائمه حضراتو ته نه ګورې خو امام صاحب د خپل قول نه رجوع کړې ده امام شافعي صاحب رجوع کړې ده امام صاحب د خپل قول نه رجوع کړې ده چا ته صاحب شاګردانو ته رجوع کړې ده شاګردانو ته ویلي دي چې ستاسو خبره صحیح ده او زه خپله خبره واپس چې دی هغه اخلم
نو فرقه واریت د دینه جوړیږي چار سړی اره خبره باندې پوهېدل چې دغه غواړي. دریم سبب اره خبره په میدان باندې کوي. وای اره خبره بعضې خبرې هغه د علماو د خپل منځ کې خبرې دي، هغه ته په منبر باندې وکړي نو د چا به یو بل چا سره نه لګي، هغه به ترې خپل مطلب واخلي. یو ځل یو مفتي صاحب ریلو باندې چې چا ترې نه تپوس وکړو، امي سړی و، یاره ویل مفتي صاحب مسلې تپوس نه کوو، ویل زموږ علاقه کې بعضې خلکو د دعا نه پس د جنازې نه پس دعا کوي او بعضې خلک یې نه کوي. ویل موږ د چا ملګري شو؟ هغه مفتي صاحب ته ډېر ښایسته جواب ورکړ. هغه ورته ویل ولې ته ملا یې چې د چا ملګری کېږي؟ ویل نه زه خو ملا نه یم. ویل امي دا خو د ملیانو مسله ده، ملیان پوهېږه او کار یې پوهېږه، ستا پکې دا نشته چې د چا ملګری شي. خو کوم ملا د جنازې نه پس دوا وکړله، ستا جنازه وشوه، که ویې کړه دا د هغه کار دی، ویې کړله، او که ویې نه کړه دا هم د هغه کار دی، ستا پکې څه کار نشته دی چې ملا صاحب ته ولې جنازې نه پس دعا چې دی هغه ونه کړه. بعضې خبرې هغه د علماو وي او هغه امینو ته راشي، نو د هغې نه څه پیدا شي؟ د هغې نه فرقواریت چې دی هغه پیدا شي. یا لکه نن سبا دا سوشل میډیا باندې بعضې خبرې ډېرې جوړې جوړې او هغه میدان خلکو ته چې دی هغه راوباسي، نو د هغې نه اختلافات هم پیدا شي، جنګ جګړې چې دی هغه پیدا شي. د علي رضی الله عنه قول دا د سرو زرو باندې د لیکلو قابل دی. کلم الناس على قدر عقولهم، خلقو ته هغه خبره وایه چې هغه د هغوی عقل ته رسېږي، د هغې ضرورت چې دی هغه وي، د هغوی ضرورت وي او د هغوی عقل ته رسېږي. ګورئ ان الذین بېشکه هغه کسان یکتمون هغه چې پټوي ما انزلنا هغه چې ما نازل کړي دي من البینات د واضح دلایلونه والهدى خبرې د هدایت من بعد ما بینا پس دا غینا چې دا غي بیان کړي موږ لناس خلق دا فی الكتاب بدی کتاب کې اولئک دغه خلق یلعنهم الله لعنتو کې الله په دوی باندې ویلعنهم اللعنون لعنتو کې په دوی باندې لعنت کوونکي الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه ویستلا واصلحوا عمل نیکو وبینوا او بیان دغه مسلې وکړو چې کومه پټه کړې وه. قرآن پاک کې درې قسمه توبه ذکر ده. یو د عالم توبه ده، د عالم توبه دا ده. د عالم توبې کې یو شرط دی وبینو، کومه خبره دې پټه کړې ده د هغې بیان به وکړي، خبره دې غلطه کړې ده د هغې تصحیح به وکړي چې او دا خبره ما غلطه کړې. دې ثوابۍ کې یو سړی و قادیاني و او د مرزایانو د قادیانیانو لوی مبلغ و، بوډا شو، بیمار شو، زامنو یې مشوره وکړله چې یاره زموږ د پلار که په دې حالت کې مړ شو زموږ جنازې له به څوک رانشي. نو مولي صاحب ته یې خبره وکړله چې مولي صاحب ته زموږ کور ته راشه او زموږ پلار توبه وباسي د قادیانیت نه. خیر یې دا و چې دا به توبه وباسي او زموږ د مولي صاحب به اعلان وکړي او جنازې له به ټول خلک راشي. مولي صاحب ډېر هوښیار هغه چې کله ورغی ویلې صاحبه تا خو قادیانیت په ټوله دنیا کې خور کړی دی او د هغوی مبلغ وي او توبه په ګوټ کې وباسي. ته به داسې کې چې یو کیسټ به ډکوي او په هغې کې به ټولې دنیا قادیانیانو ته وي چې ما د قادیانیت نه توبه ویستله، زه په غلطه باندې ومه
او د ټول مسلمانانو نه به معافي وغواړي ځکه د عالم توبه څه ده بینو دا به بیان چې دی هغه کوي او یو توبه ده د امی سړي سورة آل عمران آیات نمبر 190 آل عمران 190 حالت داغه توبه چې دی هغه ذکر شوی ده امی سړي الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا توبه ویستلا وعمل نیکو بس او یو توبه ده د منافق هغه سورۃ النساء کې ده 146 نمبر آیات سورۃ النساء آیات نمبر 146 حالت و سرا بل لفظ ذکر دے الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله اخلاص منافقت بپریدی دغه منافق توبه ده الا الذين مگر اگزانو تابو توبه وستلا وصلا وعمل نیکو بیانو بیان یو کو دا مسلې چې کومه پټه کړې وا فاولائک دا خلق توب علیهم زم مهرباني وکم په دی باندې وانا التواب الرحیم اعوذ توبه قبل انکه مهرباني ما وانا التواب الرحیم اعوذ توبه قبل انکه مهرباني ان الذين بشکا اگزانو کفروا چې کوم کافران دي وما تمرشي وهم كفار او دې د کفر په حالت کې وي اولئک دغه کسان علیهم لعنت الله و دې باندې لعنت الله دې والملائکه او د ملائکه دې والناس اجمعين او د ټول خلق لعنت دې سوال دا دې الله په کافر باندې د ټول خلق لعنت دې کافر باندې کو کافر لعنت نه وای د شکر سوال کافر باندې کافر کو لعنت نه وای او دلته یو الناس اجمعين سو جواب دی یو جواب کافر باندې لعنت وای کو په آخرت کې سورۃ اعراف 38 نمبر آیات کلما دخلت امه لعنت اختها هر کلای وډل جهنم تلاړ شي ابل ډل په لعنت وای د کافر په یو بل باندې لعنت وای خو په آخرت کې دیم جواب د دې ناس نه مراد مسلمانان دي والناس اے المؤمنون ابن عباس فرمایي ابن مسعود دریم جواب اکثر له حکم د کولی اکثر کل پہ سوائی لعنت وائی اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین ہمیشہ پار بھئی فیہا زمین چاہتا راجی دے لعنت خالدین ہمیشہ پار بھئی فیہا بدی لعنت کی داد ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول دے دیم خالدین ہمیشہ دبار بھئی فیہا پا جہنم کی جہنم کو مکی نہ دے ذکر دا دا فہوا دا کلام نہ معلومی کی وایا دوسرا نہ معلومی کی فہوا دا کلام نہ خالدین فیہا لا یخفف اسبق بنشیان والعذاب دین عذاب ولا ینصرون او نبدویتا مولت ورکڑیشی وَإِلَاهُكُمْ لائق د عبادت تاسو الہ واحد یو دے معبود یو دے قرآن آیات کی عجیبہ بشارتون اللہ ذکر کری اول الہکم ستا معبود دے دویم الہ واحد وحدت ذاتی لا الہ وحدت تصرفی الرحمن کثرت رحمت الرحیم رحمت تبعی پینزو بشارتو نشو الہکم ستا معبود دے
الہ واحد وحدت ذاتی، لا الہ وحدت تصرفی، الرحمن کثرت رحمت، الرحیم او رحمت تبعی. و الہکم لائق دے عبادت تاسو الہ واحد معبود یو دے، لا الہ نشتا لائق دے بندگئی الا ہو مگر دغی والا دے، الرحمن چی بے حد مہربان دے، الرحیم و رحم کون کے دے. ان فی خلق السماوات دا دلیل عقلی درم نمبر. کتاز بات سوک سوال بکی مسئلہ کو شروع و در رسالت و ازبتلا آماز کی سر آگئی رسالت دا توحید مسئلہ رالا ولی ذکر دا مقصودی دا ویسا دا مقصود. ان فی خلق السماوات یقیناً پا پیدایش دا اسمانونو، خلق مصدر دے اضافت دے شوے دے سماوات دا، اضافت دا مصدر دے مفعول تا. ان فی خلق السماوات یقیناً پا پیدایش دا اسمانونو والارد و دزمکی و اختلاف اللیل، اختلاف دشبی و دورزی، اضافت دا مصدر دے فائل تا. والفلک اللتی سمندری جاز بیڑی کشتی، آغا سمندری بیڑی چروان دا پا سمندر کی، وائے تجری چروان دا فی الباری پا سمندر کی بیمائن فعون ناس باغی سرچ فی درسی خلقو تا. وما انزل اللہ وغچ اللہ نازل کری دی من السمائی دبرنا من مائن وبد بارانو فاحیا به الارض اباد کی پدی سرت مکا بعد موتها پس د شرکی دو دزمکنا وبت فیها فارکڑی دی پدی مکا من کل دابت ہر قسمہ گرزیدن کے پزمکا دابا ما یدب علی الارض چی پزمکا بانی گرزی. وتصریف الریاح الوتل د هواگانو، ریاح چی جمع راشی دا اکثر استعمالی کی پا راحت و پا رحمت کی، او ریح مفرد دا پا عذاب کی استعمالی کی. فارسلنا علیہم ریحا سرسرا، ریح پا سک استعمالی کی پا عذاب کی، او ریاح دا پا راحت او پا رحمت کی. وتصریف الریاح الوتل دا هواگانو وصحاب المسخرین اغوریز چی زلند دا بین سمائی والارضی دزمکی و داسمان ترمنزا لآیات پدی کی دلائل دی لقومی یاکلون دا قوم دا پارا سوچ کچی سوچ کئی پدی کی آیتنا دی لقوم دا قوم یاکلون چی سوچ کئی. تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی ددین معلوم شولا مراقبہ چتبا پا کائناتو کی سوچ چی دی آگا کئی، اسمان تو گورا ازمکی تو گورا بیدی ہواگانو تو گورا چرند پرند چی دی اگو گورا وریزی تو گورا دا اللہ دا قدرت نظاری دی بری و سس کی. دا مراقبہ فی خلق اللہ دا اللہ پا پہ سیزنو کی سوچ کولو. بید مراقبی دی رقصاب دی مراقبہ دا خپل حال حال ماضیہ چیز سنگ اوما او اللہ سنگ کمال تا و رسول ما. دیو مراقب دا فی الحال چوز کم حال فی الحال کم اعمال کو ما. درم مراقبہ دا خپل اعمالو وظائف سر ترسوما کدی رسوما، فرائض میں سنگ دی، نوافل میں سنگ دی، اخلاق میں سنگ دی، خلق سر تعلق میں سنگ دے. دا مراقبہ دا دخل عملو. دا شانت مراقبہ دا موت ما بانی با مرگ راشی او دا سی بازد دنیا نا روان شما. مراقبہ دا قبر قبر تبلار شما عرص برا پسی بند شی ملک فرشتی برا شی مانا بتا پوستی دیگا کئی
مراقبه د آخرت قیامت ورځ وي هر سړی بچغي وي زما به سهال وي مراقبه د معیت الله ما ته ګوري بار بار دا سوچ کول دا فکر کول بار بار دا سوچ کول دا فکر کول چې الله ما ته ګوري زګو دایمم الله ما ته ګوري بازار کې ګرځم الله ما ته ګوري ما مراقبه د معیت چې الله ما ته ګوري دا چې وزله پزله کې راسخ شي مضبوط شي به بددنه څه ګناه نه کیږي لکه هر وخت پیدا سوچي چې الله ته فزخکار مزما یو شیم د الله نه سره دی پټ چې دی هغه نه دی دا صوفیا دا د مراقبه چې دی هغه اقسام دي کله ذکر ورکی خپل مریدانو ته به او دوی کله کله څه کوي مراقبه کوي او 10 منټه 15 منټه او د مراقبه اقسام دادي مختلف اقسام دي د مراقبه نو ان فی ذلک وصحاب المسخر بین السماء والارض لآیات پدې کې دلایل دي زما د قدرت لقوم یعقلون دا قوم د پاره چې سوچ کوي او فکر چې دی هغه کوي دا وی د پاره زما د قدرت دلایل دي پدې کې